أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. اس الہ العالمین پر آیات کریمه کې رد کوي په تحریماتو د مشرکانو باندې. ځان نه به شیزونه حرام اول چې دا بحیره شو، دا سایبه شو، دا وسیله شو، دا حام شو. بحیره او د سایبه او د وسیله او په حام په تعریف کې د علماو له اختلاف ته مختلف توجیهات دي. مونږ به هغه تعریف وکړو چې کوم د عربو علماو کړی دی، لکه صابونی بحر محیط کشاف ابو سعود دی چې کوم تعریف کړی دی هغه تعریف به ذکر کو. اول د ما جعل الله معنا، ما جعل الله نه دی ګرځولی الله تبارک وتعالی، یعنی ما شرع نه دی روا کړی، نه دی جایز کړی، ولا امر به نه امر کړی الله تبارک وتعالی من بحیرة په بحیره باندې، یعنی غوږ پرې کړی شوی باندې. بحیره بدی ست ویلا پنځه کرته بچی اوخه لنګ شو، پنځم ځل باندې به چې نر بچی راوړو نو د هغې نه به یې غوږ پرې کړو. فتلک البحیره، دا بحیره شو. بحیره د بحر نه، بحر په معنا د شقوق، شلول د غوږونو به دې کول، دا غوږونه به یې ورله شلوله، د هغې پیر په هغې باندې سورېدل، دا به یې په ځان باندې حراموله. یا علامه قرطبي وایي چې پنځم کرتې به یې نر بچی راوړو نو هغه به یې حلال کړو، نر او ښځو به ترې نه خوراک کولو، او که مؤنث و ښځه به وه نو د هغې نه به یې بیا غوږ پرې کړو. فتلک البحیره، دا بحیره شوه ویه. نو ولا امر من بحیرة، امر نه دی کړی الله تبارک وتعالی په غوږ پرې کړی شوي باندې. سایبه څه ته ویلی کېږي؟ آزاد پرېښودلی شوی، په نظر باندې به یو شی په ځان حرام که نو هغه به یې بیا آزاد پرېښوي. که دې سفر نه راغلمه زه روغ راغلمه، دا اوښه دې زما سایبه وي نو آزاد به یې پرېښودله د بت په نامه. نو ولا امر سایبة، امر نه دی کړی الله تبارک وتعالی په سایبه باندې، یعنی آزاد پرېښودلی شوي باندې. ولا وصیلتنا، ولا امر وصیلتنا، امر نه دی کړی الله تبارک وتعالی په وسیله باندې. وسیله معنا پیوس کړی شوی، نو دی به هغه ګټې ته وسیله ویله چې وکرتې به لنګه شوه. او اووم ځل به یې کله چې ښځه بچی راوړو دا به یې ځان ته ساتلو، که نر بچی به یې راوړو دې ګډې نو د بت په نامه به یې منلو. او که نر او ښځه دواړه یو ځای پیدا شو نو دې ښځې ته به یې وسیله ویله، وایي دې خپل ورور ځان سره پیوس کړو، یو ځای کړو، یعنی د بت د منښتې نه یې منع کړو نو هغې ته به یې وسیله ویله. ولا وصیلتنا، ولا امر وصیلتنا، امر نه دی کړی الله تبارک وتعالی په پیوس کړي شوي باندې، یعنی وسیله باندې. ولا حام، او نه په حام باندې. حام به دې چا ته ویله؟ هغه اوښ ته به یې ویله چې هغې نه به لس اوښانې بلار به شي، حاملې شي، نو د هغې ته به حام ویل. حما ظهره، خپل شای وساتله، خپله ډیوټي ادا کړه، په سر باندې به تاج کېښود، دا بادشاه شو، د خپله ډیوټي ادا کړه، ځان نه به دا شیزونه جوړولو. ولکن الذین، لیکن هغه کسان الله وایي کفرو چې کفر یې کړی دی، یفترون ځان نه جوړی الله په الله باندې الکذب دروغ لره. واکثرهم اکثر د دین چې دی لا یعقلون عقل نه لري. واذا ورکله قیل چې ویلی شي لهم دې مشرکانو ته تعالوا راشئ الی ما الی حکم ما، فیصلې د هغه قرآن کریم لره انزل الله چې نازل کړی الله تبارک وتعالی، وإلى الرسول او راشئ فیصلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. اله خو په دې باندې امر نه دی کړی په دې وسیله او صایبه او حام باندې. قالو نو ویل به دې مشرکانو حسبنا، منا کافینا، کافي دی مونږ لره ما هغه دینه وجدنا، منا چې مونږ کړي دی مونږ علیه په هغې باندې آبانا پلاران زمونږه. بس مونږ ته مشرانو دا ویلي دي چې دا بحیره او صایبه او وسیله حام دا حرام دی، بس مونږ د مشرانو پسې روان یو. رب کریم جواب کوي د دې ولو کان اگر کو آباهم پلاران د دې نیکونه د دې لا یعلمون چې نه پوهې د دې شیئن پس شي باندې ولا یهتدون نه په هدایت باندې بیا ورپسې روانو. یا ایها الذین آمنوا ید ایمان ولو علیکم انفسکما، لازم دی پتا سو باندې ساتنه د ځانونو خپلو لرا.
علیکم انفسکم منا لازم دی پتا سو باندې ساتنه د ځانونو خپلو لره، یعنی اصلاح انفسکم، اصلاح د نفسونو خپلو لره. لا یضرکم ضرر نشي رسولی تاسو ته من هغه څوک ضل چې ګمراه شي، یعنی د ګمراهي د هغه تاسو ته ضرر نشي رسولی کله اذا اهتدیتم، کله چې تاسو په هدایت باندې. او یو شرط دا دی ګورې چې نهی عن المنکر مو کولو. امام مجاهد وای چې کافر دی ستا په ملک کې اوسیږي، جزیه ورکوي، ټیکس ورکوي، د هغې ګمراهي تا ته ضرر نشي رسولی. یا عبدالله ابن عباس وای چې کله ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې د هغې ګمراهي تا ته ضرر نشي رسولی. عبدالله ابن مسعود وای د آخري زمانې سره لګي، کله چې د کورونو په کنج کې کینئ فتنه زیات شي، د دې دا فتنه ګمراهي تاسو ته ضرر نشي رسولی. الى الله دی الله ته مرجعکم مرجع ستاسو دا، یعنی ورتلل ستاسو دی جميعا په غونډه باندې. فینبئکم پس خبر بدر کی تاسو ته الله تبارک وتعالى بما پاغه سبانه کنتم چې وای تاسو تعملون کوم عمل بو کولو. یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم، په دې آیات کریمه کې الہ العالمین رد کیا په خیانت باندې چې دا لوی جرم دی، حرام دی. نو دا آیات کریمه چې د معلقات د قرآنیو نه ډېر سخت دی، دا آیت لګول ډېر مشکل دی، خو شان نزول چې یاد کې بیا ډېر آسان دی. 3 کسانو شام ته تلیو تجارت ته، د یو نوم بودیل ابن ماریو، دویم نوم عدی بن بدا، دریم نوم تمیم ابن اوس الداری. عدی بن بدا، تمیم ابن اوس، په دغه وخت کې دا نصرانیانو، دا نصرانیان عیسیانو، او بودیل صاحب چې دا مسلمانو. شام ته لاړل سفر ته. بودیل صاحب ته ځانکدن راغی، د ځانکدن په وخت کې د وصیت وکړو دا زما مال فلان کی کس د ورکا زما وارثانو کې. په هغې کې د خط هم ولیکلو په دې مال کې پټ ایښی و چېرته چې دا مال دی. په هغې کې د سپین زرو جام هم او د سرو زرو کونډه ورته دا لیکل هم کړي. چې را روان شو دی په لاره کې په دې مال کې دی تفتیش وکړو د 2 نصرانیانو، عدی او تمیم. نو هغه جامې تېنه وویستلو د سپین زرو، هغه سرو زرو کونډه هم ورته هغه یې پټ کړو تېنه. کله چې وارثانو ته دا سامان وسپارلو، وارثانو چې وکتل په دې کې خو خط هم لیکلی شوی دی، ټول سامان شته او دا جام پکې نشته. نو دا وارثان دې دواړو ته لاړل، دې نصرانیانو ته، عدی او تمیم ته لاړله، ورته په دې کې خو جام هم لیکلی شوی دی، خط. نو هغې انکار وکړو. اوس الہ العالمین په دې آیات کې د انکار په صورت کې مسئله بیانوي چې تاسو به په دغه ټایم کې څه کوئ. نو دا 2 کسان به ودرېږي، دا چا چې جام پټ کړی دی انکار یې وکړو. د مازدیګر د مانځه نه بعد به دا 2 کسان ودرېږي د ټول خلکو په مخ کې، قسم به خوري چې مونږ رښتینی یو، په دې امانت کې مونږ څه پټ کړي نه دي، او مونږ په دې امانت باندې څه پیسې هم نه اخلو، مونږ د الله نه یریږو. داسې قسم به کوي که مونږ ګواهي پټه کا مونږ به ګناهګار یو. د ډېرو خلکو په مخ کې به قسم وخوري چې قسم یې وخوړلو، وارثانو ته بیا اجازت نشته چې دی تنګ کړي. که ده څه پټ کړي وي دوی بس لاړو ویې خوړلو، وارثان ترې نه بیا نشي غوښتلی. اوس بله مسئله دا ده، وروسته پته ولګېده چې دا جام دی سره دی، صحیح طریقې باندې څه نښو نه پته ولګېده. لکه دی چې کوم جام پټ کړی و د مدینې منورې په یو زرګر باندې خرڅ کړی و، نو دا بودیل صاحب وارثانو بیا ولیدل چې هلته پروت دی، هغې ته لاړل دا خو زمونږ دی وی. نو هغې ورته ویل چې دا هغه عدي او تمیم په مونږ باندې خرڅ کړی دی. نو دی هغې ته لاړل، نو هغې بیا انکاري شو. نو په دغه ټایم کې بیا مسئله څه ده؟ مسئله داسې ده چې د مړي د وارثانو چې کوم ډېر نږدې دي مړي ته، هغې دې بیا ودرېږي، قسم دې وکړي چې هغې قسم وخوړو. بیا په قاضي باندې دا لازم دي چې دغه زمانې په قاضي باندې په زبردستۍ باندې د هغې نه دا واخلي، لکه جام یا نور څه. نو دا مسئله ده. اول د آیت کې الہ العالمین وایي چې مؤمنانو لازم دي په تاسو باندې ګواهي نیسئ چې دا اختلاف نه جوړیږي د مرګ په ټایم کې، یعنی چې بیماری تا ته ډېر زیاته شوه په سفر کې،
یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والاو شهادت بینکم گواهی د پمنځ تاسو کې اذا بغ وخت کې حضر چې حاضر شي احدکم یو کس تاسو لرا الموت مرګ حين الوصیه په وخت د وصیت کې گواهی څه شه د اسنان دوا یعنی شهادت بینکم گواهی د پتا سو باندې دو گواهان بنی سیا لکه کبدل سیف دا گواهان نیولې و د لانجه نه جوړې دا سوق با ذوا عدل خوندان د عدل سوق به گواهی نیسه په گواهی کې ذوا عدل خوندان د عدل منکم استاسنا یعنی من دینکم د دین استاسنا او آخران یدو نور من غیر دینکم من غیرکم منا من غیر دینکم بغیر د دین استاسنا نو دا من غیر دینکم چې اوس دا په اجماع سره دا منسوخ دی کافر په گواهی کې نشي نیولې یا بعضی معنا داسې کوي منکم اے من اقربائکم د خپلوانو نه گواهانو نیسیا او آخران یا دو نور من غیرکم من غیر اقربائکم بغیر د خپلوانو نه بیا دا منسوخ نه دی که من غیر دینکم شي چې کافرانو نه بیا دا منسوخ دی په اجماع سره ان انتم کچره تاسو ضربتم ای سافرتم سفر کوي تاسو فی الارض پزمکه کې کله بدا گواهان نسی فاصابتکم چې ورسیږي تاسو ته مصیبت الموت غم د مرګ مصیبت د مرګ درته نږدې شو تحبسونهما پس بندوي به دا دوانه دا گواهان چې داوا مو وکړله چې تا خیانت کړی دی لکه دا د نصرانیان عدی او تمیم من بعد صلاة العصر رست د مازیګر مانځنه د خلکو په مخ کې به ودروي فیقسمان پس قسم بخړي دا دواړه دا عادي او دا تمیم بالله په الله باندې یا نور کله مسله چاته پیښه شو دغه سی بکیا بالله په الله باندې ان ارتبتم دا بکله ودروي ان ارتبتم کله چې تاسو شککتم شک کړو اے وارثانو د مړو قسم بکله خوري ان ارتبتم کچره تاسو شک وکړو پدی باندې بیا حلفو بیا قسم په خوره پدی باندې قسم ورکې دی لرا وليقول وای بدا گواهان لا نشتري ناخلو مونږ به پر امانت باندې سمنن پیسې ناخلو رب کریم فرمای دا ولو کان ولګو تحبسونهما سرا تحبسونهما بندوي بدی گواهان لرا ولو کان ذا قربا اگر کو خپلوان وستا سودا شاهدان بیا بم بندویا ولا نکتم وی بدا گواهان نه پټو مون شهادت الله گواهی د الله ان کتمناها کچری پټ کوم دا گواهی دا سبویا ان کنا یوبا مونگا یا یوبا مونگا اذن حین اذن پا دغا وقت کی لمن الآثمین خامخا دا گناهگارانونا اس دویم صورت بیانیا فإن عثر منا اطلع على خیانتهما کچر اطلاع ملاوشا پا خیانت دا دیوان دی چاچی اول قسم خوڑلو رست بیا پتو لگی دا چی دی دا دروغ قسم خوڑلو دا خیانت گردی على انهما یعنی پدی دوانو باندې عادی او تمیم باندې استحق اطلاع ملاو شو په خیانت د دې على انهما پدی عادی او تمیم باندې استحق منا استوجب چې لایق شو اثمن د ګناه د خیانت نو فاخران فشاهدان اخران پس دو گواهان نور یقومان ادریگی با مقامهما پزید دی دوانو بانده من الذین دعاو قسانونا یعنی وارثانو دمڑینا استحقا چی ثابت علیهم پاغی بانده الظلم چی ظلم شوی دی اغی سرزک چی داغی نیدا جام پٹ کرده دی الاولا یعنی دیر نزدی دی منی تا چی دیر نزدی وی اغا با ادریگی فیقسمانی پس قسم مخری دا دوانا دمنی وارثان بالله د الله په ذات باندې له شهادتنا خامخ گواهی زمونږ چې دا حق ډیر حق د من شهادتهما د گواهی د دې دوانو نه د عادی او تمیمنا وليقول ويب دا دوانه دا گواهان د مړي وارثان وما اعتدینا تجاوز نه دې کړې مونږه فی ایماننا په قسم زمون کې ان یقینا مونږه که تجاوز کړي دن په دغه ټیم کې لمن الظالمین خامخا یوب د ظالمانو نه بیا به
هغه قاضي د وخت په زور باندې هغه اول چې چا قسم کړی دی د هغې نه به هغه سامان واخلي نو د هغه جام د ابودیل ابن ماریا وارثانو ته ورکړی شو جام یې ترنه بیا واخیستو رب کریم فرمایي ذلک دا حکم چې دی ادنا معنا اقربو ډیر نږدې دی ان یأتو دا چې تاسو راتله به کوئ بالشهادت په ګواهۍ سره دا اول گواهی کوونکی به سم گواهی کوي علی وجهها په ښه طریقه او په شان خپل باندې کما کانت دروغ به بیا نه وایه علی وجهها منه په ښه طریقه او په شان خپل باندې او یخاف بل یخاف بلکې یریږي به دی دا اول گواهی کوونکی ان ترد د دې خبرې چې دا به رد کړی شي ایمان بعد ایمانهم دا قسم په وارثانو باندې د مړي وارثانو باندې بیا به دا صحیح قسم خوري دروغ بنویا واتقوا الله ويرګي د الله نه واسمعوا واوریا والله الله تبارك وتعالى لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نکي قوم فاسق ته یعنی خیانتګر ته دا اول گواهی کون کې به یریږي ان ترد ایمان د دې خبرې چې رد بکړي شي دا قسم په وارثانو د منی باندې ایمان هم رسته د قسم د دینه بیا به صحیح گواهی کوي صحیح قسم بخوري دروغ بنوي